ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زما عزتمندو حاضرین ورونو، ما ستاسو مخکې د الٰه العالمین د سورې د کتابنا د سورې حشر نه د یو آیت مبارکه صحیح سولستا. په تیرو جمعو کې د بعضو ګناهونو کبایرو بیان تاسو اورېدلی و. نن د یو بلې ګناه یو بلې کبیرې ګناه بیان دی. د آیت کریمه مقصد دا دی چې الله وی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د کوم شي حکم چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي یا کوم شي تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکې نو پاغي باندې عمل کوي هغه واخلئ، او څنګه چې تاسو منې کوي نو دا غي نه منه شي. مطلب څه چې تاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې تاسو د کوم شي حکم کوي نو پاغي به عمل کوئ، د کوم شي نه منې کوي نو دا غي نه به منه کیږي. ځکه چې تاسو وایي موږ ایمان راوړل الله منو او د الله پیغمبر منو، نو بیا بلاغي خبره منئ. منل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه چې بس داو منه چې دا پیغمبر دی او بیا هغه خبره منه. منل پیغمبر علیہ السلام دام دي چې پیغمبر علیہ السلام به مني چې او محمد صلی الله علیه وسلم الله را لګل پیغمبر دی، او دام دي چې داغه خبره باندې به عمل کوي، داغه د خبره تصدیق وکړي. او علماء ذکر کړو کچره یو خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پای کې یو سره شک کوي چې هغه په صحیح او یقیني سند باندې ثابت وي، یا یو خبره د پیغمبر علیہ السلام نه انکار کوي، نو علماء کرام ذکر کوي دا سره کافر کی اگر کا وړاونه معمولیونه خبره ده. ایمان دې ته وایي چې هر خبره د پیغمبر علیہ السلام چې د امت نو خصوصیت د پیغمبر علیہ السلام دی، هغه به کوي او هغه به عمل کوي، دا غي نه انکار نه کوي. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. پیغمبر علیہ السلام ویلو هغه وخت پورې اوسړې د کامل ایمان والا نشي کېده ترڅو چې داغه خواهشات ترڅو چې داغه تمام خواهشات د هغه دین نه تابع کم دین چې ما راوړی دی، تر هغه وخت پورې کامل ایمان والا نشي کېده. نن په خلکو کې یو بل عظیمه ګناه ده چې خیره کنځلې بد رده دا شذونه پر خلکو کې زیات دي. حالان کې دا من دي اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دینه منع کړی دا
چې تاسو به لعنت نه وایي نه په خپل بچو باندې نه په یو بل باندې نه په ځانونو باندې نه په زناورو باندې خیره به نه کوي لعنت به نه وایي کنځلې به نه کوي بے عزتی به نه کوي د دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دا او د دې آیت بارک علماء لیکي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا آیت عام دی هر څه شامل دی تفسیر مدارک لیکي آیت شامل دی هر هغه ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغي باندې حکم کړی دی هغه بکې او هر هغه څه چې پیغمبر علیه السلام داغه نه منع کړی دی هغه باندې کې او داخل پکې مال په هم اگر چې آیت د مال په باره کې راغلي مال غنیمت باره کې راغلي دی چې پیغمبر د لکه مال درکې واخلا نه درکې نو بیا نور خبرې مکوا خو شامل ټول ته هر امر او نهي ته شامل دی چې یو حکم یې کړی هغه به منی دی یو حکم نه منع کړی دا یو کار نه منع کړی دا غي نه بزان منع کړي دا ایمان دی نو لعنت ویل دا عظیمه ګناه ده ګناه کبیره ده امام زاهد رحم الله ذکر کوي چې دا ګناه کبیره ده په کاردار چې دینه سړی ځان اوساتي او د دیو جنا په حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویل نه منع کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء د مسلمان شان دان دی چې مسلمان د غیب لګون کې جوړ شي په نور مسلمانانو باندې غیب لګي نور مسلمانانو باندې طعن لګي الزام لګي دا د مسلمان شان نه دی لکه نن دور کې یو مسلمان د خپل ځان نه خبر نه دی نور خلکو پاغي پورې ډېر ډرامې جوړې کړي خبرې جوړې کړي کله چې هغه معلومات کین لری لری پورې خبره رسیدلی پیغمبر اسلام فرمایي دا ډرامې جوړول دا غیبونه لټول دا غیبونه لګول دا د مسلمان شان نه دی چې هغه په یو پاک دامن انسان باندې غیب او الزام لګي او دندا ولا باللعان دا الله پیغمبر فرمایي چې مسلمان وی نه هغه بلانتونه نه وي شان د مسلمان دانه دی چې هغه د لعنت ډیر وي لعن مطلب څه خیره باندې کې لعنت څه ته وي اول دا وره لعنت دی ته چې البعد عن رحمت الله د الله د رحمت نه لريواله یعنی مسلمان داسې خیره بچاته نه کوي چې د الله رحمت په بندي چې الله دې خپل رحمت نه لري کا نن موږ د لعنت په معنی نه پوهیږو کنه ضرور وي خدای دې باندې لعنت راولي خدای دې په لعنت کا صرف لعنت لفظ نه هر خیره منه ده ولا باللعان نه مسلمان شان داده چې هغه د لعنت وای او ګوریا ساته مسلمان عام دي کناری نه دو کو ځن کناری نه دیو کو زنانه ده نه با ناری نه لعنت وای نه با زنانه لعنت وای یعنی نه با ناری نه یو مخلوق ته خیره کوي نه به زنانه کوي او بیا خاص کر هغه مخلوق ته خیره کول چې هغه به زبان دي هغه مخلوق ته خیره کول چې هغه به عقل دي دا خو بیا ډیره ګناه ده لکه تاسو خیالي کنه دي کورونو کې زنانه هر څه باندې لعنت وای پیغمبر اسلام د داسې لعنت ویل نه منع کړی دا داسې لعنت بنوي او ګوره یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ په سفر باندې روانو نورې سورلې مسروي نور خلک مسر روانو باغ سورلو کې یو زنانه په سورلې باندې سورو خوانې سوروا نو هغه وخه په مزل کې سستوا نشوته زر نو هغه خزر باندې لعنت وی هغه خزر ورته خیره وکړه لعنت ور باندې وی چې الله دې په لعنت کا تیز ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خذوا ما علیها ودعوها فانها ملعونه دا زنانه چې دا پرې دا یو دا خطر روانه کې دالانه تنه ده خدا سے خدا ځان سره مبوزه یو روایت کې راځي یو زنانه په یو خا باندې لعنت وی خیره ورته وکړي پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا او خا زمنګ سره په محفل کې نزیزه کا دالانت والا دا یعنی مطلب دا د خزې د تخیره وکړي دا بدبخت خزره د دې په وجه باندې دا او خا زمنګ سره اوس نزي محفل کې مطلب دا چې خیره کول دا ما جایز نه دي په کار نه دي چې نارینه د نه ځانو ساتي په کاردار او زنانه د ځانو ساتي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې د مؤمن شان دانه ده لا ولا باللعان نه د مسلمان شان دا د لعنت دی وی لعنت بډیر نه وی خیره باندې کوي او ګور د آیات ساتي ښا پیغمبر اسلام حدیث ته وای تاسو خپل ځان ته او خپل اولاد ته خپل مال ته خیره مکوي کې دې شي باز وخت داسي وي چې هغه وخت کې خیره قبليږي نو اسنه چې ته خیره او کې استا خیره قبول شي انو بیا به خپه دا باز زنانه خیریو کې ګانه چې خیریو کې داغه نه لګرستو خو وخت تیر شي نو بیا غوسه سره شي
یره خیره خو مې ډېرې وکړې خو خدای پاک دې نه قبلوي. انو چې څنګه ته بیا وروسته پوه شې چې دا مې بد وکړل، بعضې وخت کې ډایرکټ خیره قبلېږي، انو بیا به څه کوې؟ او دا مرض پر بعضو خلکو کې سړو کې هم شته او په زنو کې زیات دی چې هر څه شي ته خیرې کوي، هر ځناور ته خیرې کوي، بچی تم خیرې کوي، ځان تم خیرې کوي، خاوند تم خیرې کوي، مال تم خیرې کوي، کور تم خیرې کوي، حتی کې چې اواګانو تم خیرې کوي. ګوره یو حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لاړم معراج بشو لاړم، یا بعض روایتو کې راځي نور تندر نیولې و پیغمبر اسلام مونږ کو، انو چې کله مونږ وکړو وګد حدیث د پیغمبر اسلامي زمات الله پاک اور او جنت او جهنم خودل، جنت او جهنم راته خودل. نو جماع قتل نو پرایتو اکثر اهل الجنت الفقراء، ما جو قتل په جنت کې زیادہ تر خلک چې کومه فقراء او غریبانان خلکو، زیادہ تر جنتیان خلک چې ماولیدل نه ټول غریبانان خلکو. غریبانان چې کله په خپل غریبه او فقر باندې صبر وکي انو الله پاک به جنت ته بوزي. او حدیث کې پاک راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې غریب په خپل غریبه باندې صبر وکي کنه انو دې بل مالدار نه 1500 کال مخکې جنت ته دنه کیږي. هغه مالدار چې د الله د حکمونو تابعدار مالدار دی، که دغه شان مالداري چې مال نه لګي هغه خو جهنم ته ځي، هغه خو د خپل د مال د وجه نه جنت ته نشي تللی. هغه مالدار چې صحیح طریقې سره زکاتونه ورکوي، خو هغه غریب چې هغه نهایت غریب او په خپل غریبه صبر کړو او ویلو چې الله ستاره طرف نه دا او چې ستا څنګه رضا را زمام رضا را، الله به د مالدار نه 1500 کال مخکې جنت ته بوزي. نو پیغمبر اسلام ویل چې کله ما چې کله وکتل په جنت کې انو ما اکثر اهل داغه جنت چې دنو غریبانان خلک ولیدل. او بیا پیغمبر اسلام فرمایي زور تر عالم چې کله ما ورته قتل نو فرایتو اکثر اهل النار النساء، یا فرایتو اکثر اهلها النساء، ما د جهنم اهل چوکتن زیاده تر په جهنم کې زنانه پرته وي، د نارینه په نسبت باندې په جهنم کې زیادت زنانه پرته وي. زنانه وارد کو چې د الله پیغمبرات دا ولی زیاده پرته وي، سو وجه وجه زنانه جهنم کې زیات دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې زنانه دوه مرزونه دي، دوا چې هغه زنانه کې عام دي او د دې دوه مرزونه د وجه نه زنانه جهنم ته زیات دي. یو خدا دې چې کثرن اللعنه، یو زنانا لعنت زیات وی، لعنت زیات وی، هر څه باندې زنانا لعنت وی، هر څه ته خیره کوي، ځان تم کله خیره کوي په ځان لعنت وی، خاون باندې لعنت وی، نو کور کې په زناورو باندې لعنت وی، دارنګ په خپل بچو باندې لعنت وی، وای کنه. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا زنانا چې کما زنانا زیات لعنت وی نو ځکه په دې وجه جهنم ته ځي. او دویم دا چې وتکفرن العشیر، زنانا زکه جهنم ته زیات دي، زکه می جهنم کې زیات ولې چې دا زنانا د خپل خاوند احساناتو ناشکری کوي. ټول مرد پاره سره خاوند احسانات کړی دي، ټول مرد پاره ولا خې پیسې ور کړی دي، خرچه ور کړی دا، خو خیال ولا ساتل دي، خو لیکن کې یو ورځ په ټول عمر کې د دې خاوند نه چرته دا خزه خپشي یا ولا چرته یو ټس ورکی ان دا خزه ورته وي ستا په دې کور کې ټول مرد پاره ما چې تاسو مرزونه مندره هغه ټول احسانات یې کی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا زنانه د دوه وجنه به جهنم ته زیات دي. اوس کومه زنانه چې دا دوه خبرې نشته جنت ته، او اکثر زنانو کې دا دواړه شته. په کار دار چې کومه مسلمانانو زنانه یو ویریدل هغه دا دواړه خو نه ځان نه لري. لعنت په دې دعا کوي، غسل راځي د دعا کوي چې خدای پاک دې ته هدایت وکړي. دا څه وایي نور کوي، خود غسل خو وخت کې لعنت ویل کنځل کول دا نه جایز ښه. او ګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې درې قسمه دعاګانې دي، درې قسمه دعاګانې دي چې لا شک فیهن، چې داغه په قبل دو کې شک نشتا. درې قسمه داسې دعاګانې دي یعنی خیری دي چې هغه خامخا الله قبلای. یو هغه دعوت المظلوم، یو داغه غریب او فقیر مظلوم خیری دي چې غریب دې هیڅ وسې نشتا، هیڅ طاقت نشتا، یو ظالم او جابر را پاسې دو، هغه سره ظلم زیاته وکړو، هغه له تکلیف ورساو او هغه د شپې پاسې دو یا هغه وخت کې الله نه سوال کوي او دغه سړی ته خیره کوي، انو الله پاک دغه مظلوم او د غریب خیره بالکل قبلې هیڅ شک پکې نشتا. ګوره یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. یو صحابي ته نصیحت کوي وای د مظلوم او د کمزوري سړي د خیرونو ځان اوساته،
زکا د کمزوري سړی د مظلوم سړی او د الله په دربار کې بیا بل پرده نشتا د جسم خیره کوي نو پورانه الله پاک قبلې نو یو د مظلوم سړی خیره ډېر زر قبلې یو نن په معاشره کې کسو کو ګوري نو د ظالم سړی زورور سړی مخې له څه کم نه ورزي او په غریب باندې په کمزوري باندې هر سړی ورزي ښا دا یاد ساته الله بر دې غریبانان تپوس په قیامت کې کوي د دې کمزور خلکو د حقوق تپوس الله په قیامت کې کوي. امام مخکې حدیث درته ویلو چې پیغمبر اسلام تاسو زما په امت کې غریب پیژنې کمزورې صحابه مفلس کوم هغه چاته وایو چې مل لا درهم له ولا دینار له نه پیسې شته نه اشرفه شته موږ وای دا غریب دی. پیغمبر اسلامي زما په امت کې دې ته غریب نه وامه بیا خو زما ټول امت غریبانان دي. غریب هغه سړی دی مفلس هغه سړی دی چې دې به قیامت پر ورځ باندې راشي او ځان سره بدن کو خه انبار راړي خپان براړي حج به هم کړی زکات به هم کړی ور کړی روزه به هم نیولي منځونه به هم کړی تهجدونه به هم کړی نفلونه به هم کړی خه اعمال به کړی د قیامت پر ورځ باندې راشي یو سړی به پاسه خدای پاک ادمه په دنیا کې کنځلې کړې وي زکم زوره ما داغه جواب نشو کولای زما بدت نه تو اخلا الله به ته ولې کنځلې کړې دي نو هغه ته خو بیا د سره نور سم نشته د دنیا کې به ورکړي شي غلا نو چې هغه خپل حق واخلي بل وپاسي هغه وي خدای پاک دا هغه سره په دنیا کې چې د په دنیا کې زمانہ په زور باندې حق سار کړو زکم زوره ما زما وسنو تیرته هغه حق والا الله پاک وو ته دنه دی ولې حق سار کړی څنګه تکلیف چې هغه تر رسول او داغه برابر نه کوي وته هغه ورکړي شي بل وپاسي هغه وي خدای زې به جرم او به نقصان والو ما واره راکړو سزا راکړي وا الله پاک وته هغه نه کوي ورکی هر چا سره چې ظلم زیاته کړي هغه پاسي او هغه خپل شکایت کوي او هغه باندې کوي ته ورکولې شي د خډیر زیات نه کمال کړو لیکن د قیامت په میدان کې د خالی لاسونه پاده شونه کوي د نور خلکو یوړي او چې بیان ظلمونه زیات کړي او نیکای کمی نو پیغمبر اسلام فرمایي چې نیکای نوري نه نو د هغه نور خلکو ګناونه براغسته کیږي او د بد باندې بمبار کولې شي دا نور خلکو ګناونه براغسته شي او بد باندې به ورچولې شي چې تاول خلکو سره ظلمونه زیات کړي نو مطلب دا د مظلوم د خیرونو ځان ساتي هغه سره د خدای پاک نه داس سړي خیره الله پاک ډېر عزت قبلې او دویم پیغمبر اسلام فرمایي وداوت المسافر د مسافر د خیرونو ځان او ساته د ډېر عزت قبلې یو سړی مسافر دی د سفر په وخت کې د دعاګانې کوي عمل الله خیر قبلې کله سفر په وخت کې د چاتنګ کو د مسافر په وخت کې د چاتنګ کو د خیره کوي نو عمل الله پاکي قبلې ګوري او دریم پیغمبر اسلام فرمایي ودعوت الوالدین علی ولدهما د مور او پلار خیره چې د خپل بچو ته کین الله پاک ډېر عزت قبلې دا ډېر قبلې نن دور کې چوغره کنه هر مور او پلار نه کین مور خو اکثر کوي کمزوري غریبا نو چې نور وسینه کې د خیرو وسی کی نو اولاد لا پکاري چې مور او پلار نه ازاري چې مور او پلار د خپل نه خیره نه وباسي کنه الله پاکي قبلې او چاله چې مور او پلار خیری کړی دی په دنیا کې او تعالی هغه خودري داغه سزا ورکړي دا خدای یاد ساته مور او پلار هم پکاري چې ډېر احتیاط سره کار کوي دا خپل اولاد ولر په خپل لاس باندې په خپل خپل باندې په خیرو تبا کوي او بیا له ګرو سوي سم نه خو هغه وخت د غصې وخت خیره رسول نه کیږي ان د مور او پلار خیری چې بچی ته کیدار عزت قبليږي نو زنانه اکثر خپل اولاد ته خیره کوي ماشومان نه پوریږي او ته خیره کوي نو په کاردار چې دا خیره نه کوي ګوره بخاری کې حدیث راځي د جریج رحمه الله دا جریج یو ډېر عابد انسانو هر وخت به د الله پاک عبادت کو یو وخت کې د عبادت باندې ولاړو په مونږ باندې ولاړو نفل مونږ کو صحیح حدیث د بخاری نفل مونږ کو او مور ورته आवाज وکړه ګوره مسله دا چې کله سره فرض مونږ کوي نو که په فرض مونږ کې درته هر څوک आवाज کوي جواب بنور کوي او علما ذکر کوي چې نفل مونږ کې او مور او پلار ته आवाज وکړه ناغه مونږ مات کا او هغه صبر ته ورشه دا مسله ده د مور او پلار ډیر زیات حق دی نفل مونږ خو بتانه دی فرض او د مور او پلار حکم منل داغه خبره منل پتا باندې لازم دي نو کته په نفل عبادت کې مبتلا او مور درله आवाज درکو پلار درله आवाज درکو سلام وګرځاو ورش داغه خبره واوره بیا راشه منځو کا علماء وی لازم نفل به شروع نفل کې شروع کړی دا منظمات کو مخ کې نفل وزدا پتا لازم شول دا به خامخا کې چې هر وخت کې خدا نفل بیا راګرځي چې کوم جماعت کړی دي نو هغه جریج رحم الله هغه په نفل باندې ولاړ مور ته आवाज وکړ هغه ول جواب ورنکړ بیا مور आवाज وکړ مور ته پته نه و چې کنه په مونږ ولاړ لګنه आवाज ونه کو
دې سوچ کوي چې خدای مور له आवाज ورکم او کومنځ کما خو یې زمونږ کوم مور بخیر چې سلام وکړم بیا به ورشم بیا یې مور आवाज وکړ بوډای مور وا د هغه مور د خلینه خیره وخته ورته وی چې بچیا هغه وخت پورې دی الله ممر کوه تر سوچ تر زناکار خزو یا د کنجرو خزو سره ستا مخ نه لګیدلې هغه وخت پورې د باندې الله مرګ راولې مطلب دا په جون کې دنه دنه الله تعالی باندې زرانه پیخي کی چې کنجرې زنانه جریج رحم الله خپل عبادت کو مور وفات شو سموده بعد یو زنانه رااله او هغه داوو کړ بادشاہ په دربار کې چې دا عابد چې دی دا پیر صاحب چې دی دا عبادت چیر وخت کوي او هغه نه ډیر نیک سره حقیقت کې نه کو هغه دې چې نو دې زما سره زنا کړی دا او دا زما بچی چې نو دا دینه پیدا لري نه زنانه لیدلې وا نور ته پته و چې چا زنا کړی دا اته پیدا وګړو دې ما سره زنا کړی دا بادشاہ کسان راولېګل شابه لار شي او د جریج ټول عبادت خانه ولړوي دلته راولې خلک رال جریج د خپل لاسونه ونیو خپل لاسونه ولا وته بادشاہ سره پیش کو او د هغه عبادت خانه جونګړه وا د خټو نه جوړه کړی وا آباده د خټو هغه لټول دا وګرځو د لاس تړلې شي د بادشاہ په دربار کې ودرېدو بادشاہ ته وی تاسو د ځان سره زنا کړی دا کنجره خزانه سور بادشاہ په دربار کې چې په دې راپورټ کړو هغه ته ما خزانه نه کړی هغه خزه ورته دې سره زنا کړی جریج رحم الله ته وی مار سره زنا کړی نو او زماغه بچی کم دي چې زمانه پیدا دی هغه ورغه او هغه ماشوم ته وی من ابو کولو کې ماشوم دیلا خو الله صفای کوي هغه ته وی استاپلار سوق دی نو هغه ورته وی زما پلان کې سره چې اغوانو دې سره ته زما پلار نه زه دا غې نه پیدا یم نو هغه بادشاہ چې وکتل چې دا خو دې نه پیدا نو هغه ته وی ته خو واقعي چې حقیقت کې زبرګ انسان یې من ستاره جونګړه د سرو زرو نه جوړو هغه ورته د سرو زرو نه جوړوي وای د سپینو زرو جوړو وای د سپینو زرو نه جوړوي نو څنګه چلو کوی چې څنګه واه شنه واپس جوړه کړي هغه چې کله دې د بادشاہ دربار لاره واستو او دا خزولې دنه وخاندل نو بادشاہ ورته تا راو خاندل ولی وای دا مې خاندل زکه چې ما ته د مور خبره را یاد شوه ما ته د مور خیره را یاد شو چې زما مور ما ته خیره کړې و چې بچي هغه وخت پورې پتا الله مرګ نه راولي تر څو پورې چې تا د کنجرو خو مخ نه لیدلې هغه خیره زما مور قبول شوه زعابدم ما دا خبرې دلم نه او دې په ما باندې دغه شان دا وکړو چې زما دا بچی راغی نه پیدا نو مطلب مې دا چې مور او پلار الوات تخیری کوي باج وخت ګوره دا خیری قبليږي مال تخیری کوي باج وخت دا خیری قبليږي خدای پاک بری کورس پیری کې د مال نه خاون تخیری کوي دا خیری باج وخت قبليږي پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا څه مکوي خیری مکوي لعنتونه موای باج وخت داسي چې دا ګوره قبليږي بیا به خپي نو مطلب دا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي لیس المؤمنو بالعان سره نه دی چې هغه په نورو مسلمانانو باندې غیب لګي الزام لګي الزامات لګي غیب لګي دا مومن شان نه دی ولا باللعان او دا الله پیغمبر فرمایي د مومن شان دا نه دی چې هغه په نورو مسلمانانو باندې لعنتونه وي په نورو مخلوقاتو باندې لعنت وي دا مسلمان شان نه دی ولا بالفاحش او د مومن شان دا نه دی چې کینی دا مومن دی فاحشی بد زبان دی فاحش چې کنځل خلکو ته کوي دا مسلمان شان لري دا د منافق شان دی ښا دا ډېر کنځل چې کوي دا د منافق حال دی منافق ډېر کنځل کوي ګوره پیغمبر اسلام حدیث دی آیت المنافق 4 یو روایت کړه دي د منافق نخې سلور دی یو دا چې اذا حدث کذب کله چې خبره کوي دروغ وایي دریم دا چې وایي او ته مینا خانه کله چې امانتګر وګڼل شي نو خیانت به کوي او بل دا چې اذا عهد و اذا عهد غدر کله چې چا سره عهد کی وعده کی نو هغه غدر کوي هغه وعده ماتي او بل دا چې اذا خاصما فجر کله چې د مسلمانانو کې د یو کس سره جنگ راشي نو کنځل ډېری کوي دا د منافق صفت دی دا ډېر کنځل شي کوي نور منافق نه پیژنې نو د خپل نه پیژنې ګوره د منافق داخله کنټرول کې نه د مسلمان او صحیح مؤمن چې هغه خپل کنټرول کیخه زیاره تر پیغمبر اسلام حدیث مې درته پیغام مخ کې ویلو چې خلک جهنم ته ځي پیغمبر اسلام وی دا د دوه شذونو د وجنه بزي او دوه ډډ دي الاجوفان یو خلا او یو عورت پیغمبر اسلام فرمایي چې خلک زیات دي دوه شذونو د وجنه بزي یا خلا په کنټرول کې نه یا عورت په کنټرول کې نه کناري نه او زنانه د دې دوه شذونو د وجنه بزي جهنم ته ځي نو دا د مسلمان شان نه دی بالفاحش چې هغه کنځري کوي غلط خبرې په خپل خپل باندې کوي او بل دا چې والا بالبذی دا د مسلمان شان نه چې هغه به حیا د بدی چاته وي یتکلمو بالفحش و ردیل کلام چې بیکار خبرې کوي
او یو عالم ذکر کړی دی چې دا هغه چاته هو الذی لا حیا له چې به حیا پکې نه بس شرم نه حیا باندې نه دار مسلمان شان نه ریخه مسلمان بدای چې هغه به حیا نه کی حیا به پکې شرم به پکې نو مطلب مې داو چې ګوره لعنت ویل نه پکار خیره کول یو مسلمان ته نه پکار ګوره حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي بخاری روایت ده ویلان المؤمن كقتله مسلمان باندې لعنت ویل دومره لوی ګناه ده لکه مسلمان وجل لعنت ویل په مسلمان باندې مؤمن باندې داس دل ک مسلمان وجل خان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان یو مسلمان په یو شی باندې لعنت وایي کله چې مسلمان په یو شی باندې لعنت وایي نه خیری ورته کې لعنت مقصد خیری دی ښا من خو لعنت وایو خو لیکن د لعنت مطلب نه کوي د لعنت څه شی دی ما د تاول کې چې البعد عن رحمت الله د لعنت مطلب دا چې خدای دې د خپل رحمت نه لری کا دا د لعنت مطلب دی نو کله چې یو مسلمان یو بندا په یو شی باندې لعنت وایي کاغه ارشه دی کاغه انسان دی کاغه زناور دی کاغه بچی دی کاغه اولاد دی کاغه ارشه دی خو چې هغه باندې لعنت وایي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي سعادت اللعنت الى السماء دا تا چې کوم لعنت ویل دي دا اسمان ته وخیږي اسمان ته چې وخیږي نو د اسمان دروازې ورته بند شي فتعلق ابواب السماء دونها دروازې مخکې بند شي بره نه پریدي اسمان ته نو بیا دا ثم تهبط الى الارض بیا ځمکې ته راکشي بیا ځمکې ته واپس شي چې ځمکې ته واپس شي نو خطه ځمکه کیږي نو ځمکه متبند شي ځمکه کې نشي تللی نو بیا دا لعنت ته کې مقصد دا دومره ناکاره کلمې دا خبرې کول بیا دا لعنت چې نه خي طرف تلار شي ګس طرف تلار شي یو طرف ته د تلو لار ملاو نشي نو بیا دا لعنت په هغه شی باندې راشي په کم شی باندې چې ویلې شوی دی په کم شی باندې چې لعنت ویلې شوی دی په هغه شی راشي لکه مثال به تور په بسیط لعنت ویلې دی هغه باندې راغی یاره په خپل ساروی باندې لعنت ویلې خیری کړی په هغه رالی یاره په خپل بل څه باندې لعنت ویلې په هغه باندې راشي اوس کچې دا د هغه اهل وی یعنی دې کې دا نقصان وی او تاسو ته خیری کړی او ټیک دی نه د لعنت لایق لعنت به ورشي او کله لعنت لایق نه نو دا لعنت واپس پتا راځي چا چې لعنت ویلې نو واپس هغه باندې راځي لکه مثال په تور باندې په زناور باندې یو سره لعنت ولېږي قرآن محترم اوریدونکو د مولانا عبدالحق ربانی صاحب دا 47 نمبر بیان چې په جلسه کې په 14/7/2006 کې شوی دی د دې موضوع د خیرو کولو ګناه د دې د ملاویدو پته یا ساتئ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیک مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 124 د دې نه علاوه وتا زتا هغه به زبان دی به عقل دی هغه خو نه پوهیږي په خپل خیر او په شر باندې باغې د لعنت وي خیره دی ورته وکړي اوس هغه پوهیږي نه دا خیره به واپس په حقیقت کې پتا راګرځي دا خیره به واپس پتا باندې راګرځي نو مطلب دا چې دا مسلمان شان نه دی چې مسلمان خیره کوي مسلمان لعنت وي کنزل کول خیره کول دا مسلمان شان نه دی ګوره یو حدیث کې راځي لکه دا د بعضو خلکو عادت وي د زنانو مې او د نارینو هم بازوي چېرته تبه ور باندې راشي تبه دا هغې ته خیري شروع کی کنزلم شروع کی ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل په ام صاحب یا ام المسیب رضی الله تعالی عنها باندې ورغه چې ورغه نو هغه بیمار و تاسو ولوکو هغه خوځیدل اسره یخنی پر راغلی و ساړه پر راغلی و خوځیدل ته به دوجنه پیغمبر اسلام ته وی مالک یا ام صاحب او ام صاحب ولې خوځيږي ولې رپېږي هغه ته وی الحما پیغمبر ته باندې راغلی دا لا بارک الله فی خیر وانه شي الله دا تباہ و برباد کې الله دې سپیره کې ته باندې راغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي لا تسب الحما لا تسب الحما فانها تذهب خطايا بني ادم ګور ته ته خیره مکوا زکه په تبه باندې د بنی آدم ګناونه ختميږي په تبه باندې د بنی آدم ګناونه ختميږي ګوره بیماری او تکلیف په دنیا کې په درې قسمه خلکو راځي دا یاد ساتئ یو په انبیاء علیهم السلام باندې راځي په انبیاء خو هغه خو ګناګار نو چې هغه ګناونه به ختمېدل په هغه راغلي ول رفع درجات چې د انبیاء درجه ور سره نور اوچته شي په کوم نبی باندې چې سخت زیات راغلي داغه نبی مرتبه اوچته ده د دیو جنا
زمون پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مرتبه په تمام انبیاء باندې اوچته ده. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اوذیت فی الله ما لم یؤذ نبی، مال چې د الله په دین څومره تکلیف ملاو شوی دی دومره تکلیف یو پیغمبر ته نه ملاو شوی. اوذیت فی الله ما لم یؤذ نبی، مال چې د الله په دین څومره تکلیف ملاو دی دومره تکلیف یو پیغمبر ته نه ملاو. نو مطلب دا یو تکلیف راځي په انبیاء علیهم السلام باندې، هغه راځي لرفع الدرجات. دویم دا چې تکلیف راځي په مسلمان باندې نو هغه راځي دې لپاره چې د هغه مسلمان ګناونه الله ختم کړي، او د مرګ په وخت کې بیماری راشي دا د دې لپاره چې دې مسلمان لپاره الله پاک ډېر اوچت منازل تیار کړي. د عمل کمزوري دی، د عمل په وجه باندې هغه نشي حاصلولی، نو الله ور باندې بیماری راولي چې د بیماری سره ګناونه کم شي، نو دې به خپل منزل ته ورسیږي. بیماری د مسلمان لپاره ګوره خیر دی، رحمت دی. او دریم قسم بیماری او تکلیف راځي په کافر باندې، بد عمل سړي باندې، بدکار سړي باندې، دا الله پاک راولي، الله ول سزا ورکړي، دا هغه لپاره خیر نه دی، دا الله هغه عذاب ورکړي. نو حضرت ام صاحب رضی الله تعالی عنها هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ګوره ته ته خیر مکو ځکه په دې سره د انسان ګناونه ختميږي، په دې سره د بنی آدم ګناونه ختميږي. دا سي ختمي لکه څنګه چې لوار هغه پاره خپل د ورانګټه کې وسپنه کیږي هغه نه ځان ختميږي، دا شان د بنی آدم نه په دې باندې ګناونه ختميږي. پیغمبر اسلام منع کړو ته ته خیر مکو، ته به خیرونه پیغمبر اسلام منع کړی دا. بل دا یو روایت کې راځي پیغمبر اسلام منع کړ، پیغمبر اسلام وی ګور لا تسب الريح، تاسو دې ذل جپر هوا ته کنځې مکوئ، دې ته خیره مکوئ، زکه دا په خپل نه راغلي، دا الله پاک را لګلې دا. نو دا په حقیقت کې الله ته کنځلې او الله ته خیری دي، وایي او ډېر خلک داسي چې هغه دې ته خیره کوي. پیغمبر اسلام فرمایي دا ذل جپر هواګانی دیو ته تاسو بدر دې مو وایي، دې ته خیره مکوئ، زکه دا د الله په حکم باندې راغلي دا الله را لګلې دا. نو دا ستا دې ته خیره کول په حقیقت کې الله ته خیری دي، الله ته کنځلې دي. او ګوره پیغمبر اسلام حدیث ته چې کړه داسې هواګان راشي کنه دا الله رحمت دی. ان تو یا الله پاکه ز الله من یسلک خیرها و خیر ما ارسلت به، الله دې ذل جپړ دستانه خیر سوال کوم، په کوم خیر چاله لګل شو دا غي سوال نه کومه. واعوذ بک من شرها و شر ما ارسلت به، الله دې د شر نه ستابانه پناه غواړم. کم شر لپاره چې دار غلي دا یا تعالی لګل الله راغی شر نه پناه غواړم. دا څه وایا خو خیری کنځلې مکو چې سړی داسې چل هر څه راته ګډوډ کړ، دا خبرې ګورې د ګناه خبرې. پیغمبر اسلام فرمایي ان الريح من روح الله، دا ذل جبل دا هواګانې دا د الله رحمت ته، تاته بالرحمت و تاته بالعذاب، کله کله دا رحمت باندې راځي او کله کله الله دا عذاب را لېږي، دا عذاب په نمونه راځي. نو پیغمبر اسلام فرمایي فاذا رايتموها فلا تسبوها، کله چې تاسو دا ووینئ نو دې ته ګورې کنځلې مکوئ، واسأل الله خیرها واستعیذوا من شرها، د الله نه دې خیر غواړئ او د شر نه پناه غواړئ، خو کنځلې منځلې به ورته نه کوي. نو مطلب مې دا دی چې ګوره دا مسلمان شان نه دی چې مسلمان هغه د کنځلې کوي، کنځلمار به نه خیرې به نه کوي، لعنتونه به نه وي. نو کم نارینه او زنانه چې د هغې څه پورې دا عادت ګرځېدلی او چې چېرته هم خیرې او کنځلې لعنت خاوند ته ښځې ته بچو ته مال اولاد ته دا خیره او کنځره د هغې لعنت عادتو په کار لري چې دا عادت د خپل ځان نه ختم کړي. یو طریقې باندې لعنت په شریعت کې جایز دی، هغه دا چې په یو خاص کس باندې لعنت نه وای او یو ګناهګار سړی دا هغه نوم نه اخلي خو په هغې ګناه باندې لعنت وی یا دې ګناه والا چې کوم خلک دی په هغې لعنت وی نو دا جایز دی. لکه ګوره قرآن کریم کې الله وایي الا لعنت الله علی الظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین، خبردار د الله لعنت دی په ظالمانو خلقو باندې. اوس کته وی چې دا ځان کې ډېر ظالم دی الله دې تباہ او برباد کی، دا خیر دی دا مکوا. دا سوالو کو چې خدای ته سم ته په هدایت کې خو کچره دا سوي چې خدای کم ظالمان دي ته تباہ کی، دا جایز دی. دارنګه قران کریم کې الله پاک فرمایي ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بیا هم بهلو کو الله لعنت په ځکه دروژن خلکو باندې وګرځو چې خدای کوم خلک دروژن دي ته تباہ او برباد کی، دا سي عام خیره کول شي. او د دین قرآن او حدیث دک دی ښه، احادیثو کې ډېر داسې خیره پیغمبر اسلام کړی دي. ګوره
دا پیغمبر اسلام لعنتونه یاد کا او په کوم شي چې لعنت ولې دغه نزان اوساته. پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله آکل الربا، لعن الله آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه. الله دې سود په خوړون کې باندې لعنت راولېږي. دا ته دایم چې ګوره بعض خلکو باندې پیغمبر اسلام په خپل لعنت ویلې دي. الله دې په هغه انسان لعنت راولېږي کوم انسان چې سود خوري یا د سود کاروبار کوي یا د سود لپاره شهادت او گواہی کوي یا د سود دالین دین لیکي پای کې منشي دی. پیغمبر اسلام فرمایي الله پاک دې پرې سلور واړو باندې لعنت راولېږي او د الله پیغمبر فرمایي دا سلور واړه په دې ګناه کې یو برابر دي. دویم حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم والنامس والمتنمس. الله دې په هغه خزا لعنت راولېږي. دا پیغمبر اسلام خیری دي، عامي خیری دي، یو کس سره نه دي خاص. او شاګه چې دا عادت دي نو پیغمبر اسلام هغه ته داخلي دي. الله دې لعنت راولېږي په هغه خزا الواصله چې هغه د خپل وختو سره د نورو زنانو وخت یو ځای کوي د خایس لپاره او کومه زنانه چې ورلا ور سره یو ځای کوي پاغیم دې الله پاک لعنت راولېږي. والواشمه الله پاک دې په هغه خزه لعنت راولېږي کومه خزه چې خال لګي. او والمستوشمه په هغه خزه دې الله پاک لعنت راولېږي کومه خزه چې ولا جوړي. دا خال لګول چل چې ورځي او خال ولا جوړي پاغیم دې الله لعنت راولېږي. او پیغمبر اسلام فرمایي والنامسا والمتنمسا الله په هغه خزه لعنت راولېږي کومه خزه چې هغه د خپل رزونه دا وخت لري کوي د خایس ته پاره رزي غتی دي وخت په ډیر دي نو هغه دا اړخونه مړخونه ول وخت لري کوي چې دا مزیدار شي نه غون لیکه پکې پي دي. پیغمبر اسلام فرمایي په داسې خزو باندې دې الله پاک لعنت راولېږي چې هغه د خپل رزونه وخت وباسي. والمتنمسا هغه خزو باندې الله پاک لعنت راولېږي چې کومه خزه ولته وباسي کومه خزو له چل ورزي چې هغه له برابرې. پیغمبر اسلام پر ټول خزو لعنت ویلي تر دې پورې په هغه خزو لعنت ویلي کومه زنانه چې هغه د خپل غاخونه تراشي چې دا جدا جدا شي. کله چې دا غاخونه جوخي نو بعض خلکو له دا مزه نه ور کوي و چې دا جدا جدا نه مزیداري. نو بعض خلک د دې لپاره بعض زنانه هغه دا جدا کول غواړي د خایس لپاره. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې د الله خلقت بدلی دا غاخونه جدا کوي نو الله لري په داسه خزو لعنت راولي. پیغمبر اسلام ته خیره کوي. دارنګه حدیث پاک کې راځي لعن الله الصالقه والحالقه والشاقه. الله په هغه خزو لعنت راولېږي کومه زنانه الصالقه چې هغه په غم کې مصیبت کې غټه غټه چغې وباسي او دې چغې وباسي. پیغمبر اسلام ته ویلي دي الله په دې خزو لعنت راولېږي. او دا واوره او اوسه واوره د غم په وخت خو بیا خزه په ځان نه پويږي خو نن دې په سړو مزغو باندې واوري او بیا غم وخت دا حدیث ځان ته یادای. پیغمبر اسلام فرمایي الله په هغه خزو لعنت راولېږي کومه خزه الصالقه چې هغه دې چغې وباسي. الصالقه هي التي ترفع صوتها عند المصيبه. هغه خزه چې مصیبت په وخت کې اوچته چغې وباسي. والحالقه هغه خزه چې هغه خپل سر خړې د غم د وجنه دور جاهلیت کې جو خزه باندې غم راغی یو سورې به تیر شوې نو سر به خپل کټاک وی به زوس په سر څه کومه زه چا د ځان خسته کومه ان دا به خفغان غنا او پنن دور کې چې په خزو غم راشي نو د خپل وخترا شوکې دا وخت به ټول ځان باندې را ببر کړی او را شوکې وي. پیغمبر اسلام لعنت ولې په داسو خزو. دارنګه پیغمبر اسلام فرمایي والشاقه الله دې لعنت راولېږي په هغه خزو باندې چې هغه خپل کپڑے شلي غم راغې تکلیف راغې نو الله ته صبر وکا دې باغ وخت په خپل ځان څخه چل کې کپڑے شلي. پیغمبر اسلام دې الله لعنت په داسو خزو. دارنګه پیغمبر اسلام لعن الله المصورين الله پاک دې پاره چا باندې لعنت راولېږي کم خلک چې تصویرونه وباسي تصویر جوړون کې تصویر یستون کې تصویر ساتون کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ټولو باندې لعنت ویلې او د دې ترجمه کې تفصیلا بیان شوی. دارنګه پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من غیر منار الارض لعن الله من غیر منار الارض یا منار الارض. الله پاغه چا لعنت راولېږي کم سره چې هغه خپل پوله بل طرف ته خوځي. پوله وای زمکه یو بل ته چلی را چلی لزمکه حدود بدلی ګټه پکې دا ګټه واخل لګي افا وتري پوله رو چلی دې لپاره چې بل مسلمان نه پکې حق راګیر کی. پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله په داسې خلکو لعنت راولېږي من غیر منار الارض کم سره چې هغه د زمکو نخې بدلی حدودها
د ځمکو حدود بدلی، خپل حد وایي، بل طرف ته پکې ځان ورمخکې کوي. پیغمبر اسلام د داسې خلکو متعلق لعنت ویلی دی. نن په دې مرض کې ډېر خلک مبتلا دي. یو نه وي نو بل نه وي، په دې طریقه باندې روان دي. ځمکه به یو مرئ چې کچکۍ نه هغې ډېره زیاته سیوا راغلي. په ناپوهۍ باندې خو خیر دی، ناپوهه پته درته نه وه. توبه وباسه، هغې خپل مالک ته حق واپس کا. او چې تا ته پته ده ګورې چې دا د پلانکۍ حق دی خو ما راوالی دی، دې مسله باندې ځان پوه کوي. ښه درته پته ده چې دا ځمکه د پلانکي ده خو ما ترې قبضه کړې ده په زور باندې، یا دا ځمکه د پلانکي ده خو ما د خپله پوله هغه طرف ته چلولې ده او ما ته اشاره کړې ده، هغه ته پته نشته، یا کمزوری دی غږ درته نشي کولی، او په دې حالت کې درله مرګ راغی، نو د قیامت پر ورځ یاد ساته حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې تر اومې ځمکې پورې به دا ځمکه ستا پرې غاړه کې واچولی شي وایي چې اوس شا به ګرځوه. دا ډېره سخته ورځ را روانه ده. زما وروڼو هغې لپاره لغونې سوچ کول غواړي. دنیا خو ختمه ده، دا دنیا خو به یو ورځ خامخا پانې کېږي. کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام. دا تمام دنیا کې چې کوم زیرو شی دی، دا کوم شی څیزونه چې تاسو په ځمکه ښکاري دا ټول ختمېدونکي دي. واحد یو د الله ذات به پاتې کېږي. ولله میراث السماوات والارض. دا ځمکه الله ته پاتې کېږي، اسمان الله ته پاتې کېږي. نه زه ځان سره ځمکه وړی شي او نه ځان سره اسمان وړی شي. نو چې د الله دا الله ته پاتې نو ولې په ځان تباه کوې ورباندې؟ ته خو پرې روان یې. هغې ځای لپاره کوشش وکړه، هغې ځای لپاره محنت وکړه چې هغه ستا همیشه لپاره کور دی، همیشه لپاره ځای دی. لعن الله من غیر مینار الارض یا منار الارض. الله دې په هغه چا لعنت راولېږي چې کم سړی دا پولي وایي یو بل طرف ته. پیغمبر اسلام خیرې کړي دي، زما نه دي. دارنګه پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من لعن والديه. الله دې په هغه چا لعنت راولېږي چې د مور پلار ته خیرې کوي، مور پلار باندې لعنت وایي. یا لعن الله من سب امه. الله دې په هغه چا لعنت راولېږي چې د خپل مور ته او خپل پلار ته کنځلې کوي. دا د پیغمبر اسلام خیری دي. خلاص صرف پیغمبر اسلام چا ته خیری کړی دا واورئ. نن د پیغمبر اسلام فرمایي الله په هغه چا لعنت راولېږي چې چا خپل مور ته کنځلې وکړي یا خپل پلار ته کنځلې وکړي. بعد روایت کې سب والدې خپل پلار مور ته کنځلې وکړي. دارنګه پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من اضل اعمى عن الطريق. الله په هغه چا لعنت راولېږي چې وړون سړی په لار باندې را روان دی، په کار خدا وا چې دا هغې ته لار سمه کړې وې، په نیغه لار باندې بوتلې وې، د لاس نه ونیسو یو کندې ته وغورځو، یا د ورته کنده مخامخ کړه چې په دې لار باندې لار شو، دا نیغه لار ده، دا صحیح د مخې ته مالې نشته. او هغه ړوند سړی په هغې کې را پرېوته. پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله. الله دې په داسې انسان باندې لعنت راولېږي چې ړوند سړي ته لار سمه نه کړه او هغې کندې ته وغورځو. دارنګې پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من اتى بهیمة. الله دې په هغې چا لعنت راولېږي کوم سړی چې ځناورو سره بدعملي کوي. کوم سړی چې ځناورو سره بدعملي کوي، الله تعالی دې همیشه لپاره دې سړی خپل رحمت نه لاندې کوي. دا څومره عظیمه خیره ده. دارنګې پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الله دې په هغې چا لعنت راولېږي چې هغه کار کوي کوم کار چې د لوط علیه السلام قوم کو. د لوط علیه السلام د قوم کار خو پېژنې که نه؟ د هلکانو سره بدعملي کول، د هلکانو سره بدعملي کول دا عظیمه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الله دې په هغه چا لعنت راولېږي کوم سړی چې د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم عمل کوي. او ګوره دا یو حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې نر د نر سره بدعملي کوي، پیغمبر علیه السلام فرمایي اهتز عرش الرحمن. د الله پاک عرش د غصې د وجې نه په خوځېدو شي. دومره غصه الله راشي چې د الله عرش د غصې د وجې نه په خوځېدو شي. او ملائک د الله عرش ونیسي او هغه قل هو الله احد صورت ولیخه، بیا د الله هغه غصه په کمی باندې راشي. مطلب دا دومره عظیمه ګناه ده. نن پر خلکو کومه ګناه ده چې هغه نشته. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الله دې په هغه چا لعنت راولېږي کوم سړی چې د لوط علیه السلام د قوم په شان عمل کوي. پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله من اتی کاهنا. کوم سړی چې کاهن لراغې، نجومي او ترویتي لراغې، او هغه ته وایي چې زما دا مسله ده ما ته حل کا، زما نه څه شی رک شوی دی یا زما تعویض چا کړی دی هغه راوباسه، او د هغه تصدیق یې وکړه. اول پیغمبر اسلام وایي چې فقد کفر بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. دی په قرآن کافر دی. او چې کوم سړی راځي دی خلکو خواته، پیغمبر اسلام فرمایي الله دې په لعنت راولېږي، خیرې ورته کوي. دارنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لعن الله النائحة ومن حولها. الله دې
په هغه چا باندې لعنت راولېږي کومه ښځه چې غمونو کې چغې وایي ویرونه کوي او هغه نورې ښځې چې ګیر چاپېره ورسره ناستې دي او هغې ورسره جاړي په هغې هم د لعنت راشي پیغمبر اسلام وایي چغې وایي نورو ښځو له پکار دي چې د هغې ځای نه عفوه کړي چې اخوا شه دلته چغې مه وباسه او که نه وایي نه غلي کېږي او نورې ښځې ورسره ناستې دي په هغې هم پیغمبر اسلام وایي د الله لعنت راشي دارنګه پیغمبر صلوات والسلام فرمایي لعن الله السارقه الله پاک دې په غل سړي باندې لعنت راولېږي په غل دې الله پاک لعنت راولېږي غل باندې پیغمبر اسلام لعنت ویلي او دا چې یسرق بیزتن چې دې یو هغه پټه کې سپینو او پاغي باندې د لاس کټ کولې شي څومره عظیم لاس دی په معمولی غونې شي په غلا باندې ستانه لاس کټ کیږي افسوس دا زموږ باندې شریع قانون نشته اسلامي قانون نشته ینه چې غلا وکړه دا هغه لاس په کټ کړي شي په اسلامي قانون کې نو پیغمبر اسلام وی الله دې تباکا الله دې در باندې لعنت راولېږي چې تغلا کې او ستاسو لاس پای کې کټ کیږي هغه سره چې هغه عام غلا کوي هغه پیغمبر اسلام لعنت وی نو چې سره د جمعات نه غلا کوي هغه باندې لعنت نه راځي بعض خلک موږ راشي د موږ په خیال باندې راشي ګوره الله د نیت نه واقف دی په دې خیال یو سره جمعات ته راشي چې به جمعات ته زم چې چا په زار خپل چې هغه ځان سره بار کوي او هغه یې وسم نری موږ وشو او نری په راتلو کې ثواب وشو نه پتلو کې راتلم د ګنا نه ډکو جمعات کې نه ودل نه د ګنا او بار وتر نه د ګنا او را په زار چې یو دا خودم ګنا وکړه او الله پیغمبر فرمایي ټول عمر د الله بلند کوسيګا ګوره پیغمبر اسلام فرمایي کله چې سړی غلا کوي غلا نو دې په دغه وخت کې د ایمان نه پاک شوی ښه لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن کله چې غل سړی غلا کوي دغه وخت کې د ایمان نه پاک ان دا ایمان تقاضا لري چې سړی هغه دور سترګې پټې کې دی بل مسلمان له دومره عظیم تکلیف ورکړي چې هغه مزل راغلی دی هغه د الله کور نه راغلی او ته د الله کور نه راشي او د الله کور نه هغه پیزار پټي دا ایمان تقاضا ده دا چې خلکو له خپل پیدا ورکول غواړي دا چې خلکو ته خپل ساده د خپل لاندې چول غواړي چې هغه د الله کور نه راځي ملائکه ته وزري غواړي او ته هغه د خپل پیزارونه پټي لعن الله السارق دا الله پیغمبر فرمایي په داسې غلول د الله پاک لعنت او د الله پیغمبر فرمایي لعن الله الله دې پاغه چا لعنت راولي کم سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته کنځلې کوي کم سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه بدی بیانوي صحابه کرامو ته سپک ګوري پیغمبر اسلام په لعنت ویلې ښه دارنګه پیغمبر اسلام لعنت ویلې په هغه خلکو لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال الله پاک دې لعنت راولي په هغه سړو باندې چې هغه سړی دي ځان د خود سره برابرې او په هغه خزو د الله پاک لعنت راولېږي چې هغه ځان سړو سره برابرې ان سړی کده خزو لباس اچي پیغمبر اسلام وی الله دې لعنت راولېږي او خزه کړه سړو لباس اچي پیغمبر اسلام وی الله دې لعنت راولېږي او صرف لباس کې نه ده هر شی چې الله سړو له یو قسم رنگ ورکړي دی د هغه پریدو د خزو رنگ استعمالي او خزو له بل قسم رنگ ورکړي دی هغه سړو رنگ استعمالي پیغمبر اسلام په لعنت ویلې دي لکه تاسو ته مثال وکم علماء کرام ذکر کوي سړی با هغه خوشبوئی لګي هغه خوشبوئی چې دا هغه رنگ نشتا او خوشبوئی شتا دا څه تر بلګي خزه به خوشبویدار شي نه لګي رنگدار شي بلګي خزه به دا شي لګي چې دا هغه رنگ شتا مزه شتا خو خوشبوئی نشتا او پیغمبر اسلام یې کومه خزه چې دا څه خوشبوئی لګي چې دا هغه خوشبوئی په نورو خلکو باندې لګي او بار لار باندې روانه ده پردو سړو په خوا باندې تیریږي فهي کذا وکذا ان الزانیه دا خزه بدکار ده او دا زناکار ده خزه به کور نه بار اتر متر نه مګي خایس مایس بنه کوي نو خزه به هغه شی لګي چې هغه خایس شته رنگ شته خو خوشبوئی نشته اصله به هغه لګي چې هغه خایس نشته خو خوشبوئی شته د دې وجه نه خزه لپاره ګوره پیغمبر اسلام په هغه خزه لعنت ویلې دي کومه زنانه چې نکریز نه لګي دا مسله واوري پیغمبر اسلام په هغه زنانه لعنت ویلې دي چې هغه نکریز نه لګي په هغه زنانه لعنت ویلې دي چې هغه سترګې نه توري او هغه سړی د کلی نه استلی د مدینې نه استلی چې هغه لاسونه سره کوي سړی بلاس نسره کوي خزه بلاس سره کوي دا ولي ځکه سړی له الله پاک داس یو دغه ورکړي چې هغه خزه سره ځان نه مشابه کوي خزه له الله پاک داس یو دغه ورکړي چې هغه ځان سره نه حسابي نه برابرې یو اجرار راوسته شو مخنث چې هغه نه خزه نه سړی راوسته شو پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې وی قتل د هغه خپل لاسونه سره پیغمبر اسلام ته دا ولي وای د الله پیغمبر د خپل لاسونه سره کړي ځان د خپل سره مشابه کوي پیغمبر اسلام ته وای د مدینې نه بار کوي دې زما د مدینې نه وباسه په مدینه کې دا سړی مپرې دی چې هغه سړی دی او د خپل سره ځان برابرای
یو صحابي پاس غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی وته د الله پیغمبر افلا نقتله چې مدینه نه بار کو نو وجنی ولینا مړ به کو کنه چې نور خلک ته عبرت واخلي. پیغمبر اسلام ته وی انی نهیت عن قتل المصلین، ظلم گزار او خلکو د قتل نه منې شوم کینی دی ما قتل کړ. خود مدینه نه بار کړي یعنی دومره زورونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صرف پلاسون سره کول ورکړه. بیا علماء ذکر کوي سبب عذر دی لاس چودري دي خپې چودري دي خراب شوی دي بیکاره شوی دي او دی وی چې په نکریزو باندې داخل کیږي نو خیر دې کړه عذر د وجه نکریزو لګي. خود خایست په د خود سره د مشابهت د پاره دا نکریزو لګول ناجایز دي. او ګوره سړول الله پاک ګیر ور کړی دا د دې مقصد دا لري چې دا په ګیر باندې سړی ښکاری خزله ګیر نه ور کړی دا هغه سره یو خایست دی. دا مسله ده خپکیږي ما ان ګوره که سړی ګیر نه پریدي ځان د خود سره مشابه کوي نو د سار او ماخام د الله په لعنت کړي بس اوس په خستا سره ولی دا د خود سره مشابهت نه لري. الله د خود او د سړو په منځ کې فرق کې خو دی. خزله ګیر نه ور کړی سړول ګیر ور کړی دا او سړی ګیر خړی د خود سره ځان مشابه کوي. نو پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله المتشبهین من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. هغه خلکو دی الله لعنت راولېږي چې هغه سړي دی او ځان د خود سره برابرې په هغه خود دی الله لعنت راولېږي چې هغه خود دی او ځان د سړو سره برابرې. اوس کچې داسې په معاشره کې وشي چې یو خزه لاړ شي او ځان له پلاستیک ولا ګیر راوړي او د خپل مخ ته واچي نو تاسو په ایمان وي تاسو باغې ته خو ګورئ دا سړي به پاره باندې لعنت وای کې بنوي وای به ور باندې کنه ولی هغه خپل خایس ختم کو الله ولا خایس ور کړو ګیره نو الله نو راخه جوړول ولا هغه لاړ ځان له بازار نه راړو ګیره واچولا دا شان چې الله یې وسیله خایس ور کړی په ګیره باندې او دې دا ګیره لری کی او دا سړی چې دنو مشابه خود سره شو پیغمبر اسلام په لعنت ویل دي. او دا شان مسله دام ده ګوره امام علوسی رحم الله په تفسیر روح المانی کې ذکر کړي فلا یغیرن خلق الله باندې وای د سړو د پاره ګیره خړل داسې حرام دي لکه څنګه چې د زنانو د پاره سر خړول حرام دي. کچره په دې معاشره کې زنانه سر او خړی نو زمونږ استاد د معاشره کې وسوګری ته خو ګوري هیڅ خنه ګوري زین چې د نور خلق دی به هغه ته بد ګوري او دی به ور باندې لعنت وي. پیغمبر اسلام لعنت خو مخکې خبره ده بل خبره ده دا موجوده خلق به ور باندې لعنت وي چې دا ګوره سوره بد عمله خضر چې سره وخرو دا شان د سړي لپاره د ګیره خړول حرام دي لکه څنګه د غیر لپاره حرام دي. او امام علوسی ذکر کوي وای د سړو لپاره ګیره خړول دا ځان بد شکل کول دي لکه څنګه چې خد ځان بد شکل کې په سر خړول باندې ځان په تپوي کوي. نو لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهین من النساء بالرجال. دا الله پیغمبر خیری کړی ما ته تخکارا کړی اوس خو خستا سودا الله په هغه خلق لعنت راولېږي په هغه سړو لعنت راولېږي چې هغه سړی دی او ځان د خود سره مشابه کوي. په هغه خود دی الله لعنت راولېږي چې هغه خود دی ځان سړو سره مشابه کوي. دارنګه هغه زنانه چې هغه دي زنانه خو هغه د سړو لباس چي د سړو کپڑے چي دا هر وخت د الله په لعنت کې ګرځي. هغه سړی چې هغه سړی دی او د خود سره ځان مشابه کوي د خود کپڑے اچي د خود لباس اچي دا هر وخت د الله په لعنت باندې دا مسله ده. او کله دور کې سړی سوچو کی نو افسوس وکړ دې خزو هغه خپل طریقې پرې خو دې ګوره د سړي لپاره طریقه سوا د سړي لپاره سنت طریقه دا و چې د خپل پنسي برکې د خزو لپاره سنت طریقه دا و چې دا به خپل گیټه په پنسو کې پټه ساتي بلکې چې بلار روان نو خبردار چې د خپل دې پټه ساتي په جرابو کې دومره دې پټه ساتي د خپل خپې دا پنسه به دومره خطه کړی چې د خپل ټوله په پنسه کې پټه راځي. دا خبره ده خزو لپاره کنن په دې معاشره کې سوچو کې دغه عادت په سړو کې راغلی خپل خپې به ټوله په پنسو کې پټه کړی او خزه هغه تنګي پنسي جوړ کړي چې وسیله تر پندې پوری وي دا کی ټیم ښکاری او پم ټول ښکاری دا سړیم د الله په لعنت دی او دا خزم د الله په لعنت دی. دا مسله یاد کړئ ځان سره عمل کول نه کول تاسو کار دی وینا زمون کار دی مون قدرت وي. پیغمبر اسلام په داسې خلکو باندې لعنت ویلې ښه ګوره پیغمبر اسلام فرمایي والا دار پیغمبر اسلام خیری وي او چې ماته ستوړان نکړي. پیغمبر اسلام فرمایي والا ان الله الشافع والمشفع في حد من حدود الله. الله په هغه سړي باندې لعنت راولېږي چې هغه د مجرم سړي د خلاصولو شفاعت کوي او چا لپاره چې کینو پاغین ته لعنت راولېږي. مطلب دا یو سړي عظیم جرم کړی دی د قانون اسلامي خلاف یې کړی او تر ازي رجیته معاف کړي رشوت واخلې د رشوت د وجنه دا هغه غلطه فیصله کوي غلط شفاعت کوي. پیغمبر اسلام فرمایي په دې الله لعنت راولېږي. دارنګه پیغمبر اسلام فرمایي لعن الله المحلل والمحلل له. الله په هغه سړي لعنت راولېږي کوم سړی چې حرام شی ځان لپاره حلالي او کوم سړی چې ولا حلالي. او دا غي مثال دا
لکه مثال په تور یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړل، ښځه طلاق کړه په 3 طلاقو باندې. اوس دا ښځه د لومبني خاوند لپاره نه جایز کېږي. قرآن وایي حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې د بل خاوند سره نکاح وکړي. اوس دغه لومبني خاوند طلاق کړې ده، بل چا سره نکاح نه ده شوې، یو سړی ورته وایي بایي زه به په نکاح والمه، یو میاشت به ما سره تېره کړي، بیا به طلاق کړم، ته بیا واخله. اوس دا حلالۍ لپاره په دې اراده باندې دا ښځه اخیستل چې زه به بیا پرېږدم او بیا به لومبني خاوند ته واپس کېږي، دا شی حرام دی. ته چې اخلې ته به په دې خیال نه اخلې، په دې خیال به نکاح نه کوې چې زه به بیا پرېږدم. منځ کې خلاف راغی بیا پرېږده خیر دی، خو دا په دې شرط اخیستل او ورکول چې صرف حلاله پې وشي چې بس دا به واخلې بیا به پرېږدي، دا ګناه ده او حرام دی په شریعت کې. د الله پیغمبر ورباندې لعنت ویلی دی. د الله پیغمبر په داسې خلکو لعنت ویلی دی. افسوس دا دی ډېر زیات لعنتونه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام علما کرامو راجمع کړي دي، خو که سړی هغه ټول وایي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د مولانا عبدالحق ربانی صاحب دا 47 نمبر بیان چې په جلسه کې په 14/7/2006 کې شوی دی، د دې موضوع د خیرو کولو ګناه